السلام علیکم. د باجوړ هغه دماکه دومره د افسوس ده چې د هغې هغه هره لمحه سړي ته رایادېږي، نوړې ډېر ارې کېږي. زه خو پې ډېر خفه په دې یم چې ماشومان دي پکې، غټ دي پکې. یو ماشوم پکې د خپل کور د 15 خویندو واحد رورو او پاپړ ماپړ به خرڅول پکې شهید شو. خو بیا د اسپتال یو ویډیو رااله چې په کم کې ماشومان په اسپتال کې دي او د هغوی والدین د غوسې اظهار کوي او دا وایي چې مونږ خپل بچي مدرسو ته دینی تعلیم له لیږلي، مونږ جلسو له نه لیږلي. او یو پکې خبر شوم چې یو پلار پکې د مدرسې د محتمم خلاف درخواست هم ورکړی دی چې زما بچی خو ما سبق له رالیږلي او ستا سیاست له خو مې نه و رالیږلي. دا ډیره د افسوس خبره ده او د دې به هر وخت پوهه خلکو وي چې د خدای دپاره په سیاست کې دا ماشومان د مدرسو مه انوالو کوئ. هغه غریبانان خو مجبور دي تاسو ورته ګاډې ودروئ چې راځئ د مولانا صاحب یا د بل چا مشر جلسه ده او احتجاج لزو. او هغه غریب د کور نه لرې مور پلار رالیږلي چې دا به زموږ بچي دلته دینی تعلیم حاصلي. خو دغه واقعه د ټولو والدینو دپاره د سترګې کلاوو دپاره ډېره دغه شوه او دوی دې اوس د دې نه پس د دې معذرت کوم کمې مدرسې ته چې لیږي یا دارالعلوم ته لیږي یا سکول ته هم لیږي، نو د هغوی نه دې په سټریکټلی ورته افیډیویټ د سکول نه الي چې زما ماشوم به سوای د سکول یا د دینی تعلیم نه په څه قسمه سیاسي سرګرمو کې نه لیږي، کینې بیا به د هر څه ته ذمهوار او چې یو 2-3 اف آی آر په داسې مشرانو باندې وشي، نو دوی له به دا عقل راشي چې خپل سیاسي مقاصد دپاره پردي ماشومان څه له وجنې. د باجوړ د اسپتال کې د دغې پلارانو همت ته زه سلام کوم چې هغوی دا پوینټ راچوت کو او دا ډیر ضروری ده ځکه چې زموږ ماشومان د دې ملک مستقبل دي، کو هغه دینی تعلیم حاصلي او کو هغه انګریزي تعلیم حاصلي، دا به وروسته د ملک اقتدار سنبالي. خو ته هغه په پردو سیاسي مقاصد دپاره د ور لرګي ته مه جوړوئ. معذرت. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې لازمن وکړئ چې آیا دا اقدام صحیح دی کو غلط دی او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.